روزه میاشت رااله هغه متعلق یو څو ضروری خبرې ستاسو مخکې عرض کول دي. الله فرمایي چې هغه کسانو تاسو ایمان راوړی دی کتب علیکم الصیام فرض شوی ده په تاسو باندې روزه کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې فرض شوی و په هغه خلقو باندې چې کوم تاسو نه مخکې تیر شوي. نو روزه تمام امتونو باندې فرض وا د هر چا د شان مناسب. روزه عزیزانو یوازې خوراک سکاک نه پلې بندولو ته نه وایي. روزه به هر شي نیسئ. د سترګو به هم روزه یي، غلط کار ته به پکې نه ګورئ. غوږونو به هم روزه یي، غلطې خبرې به پکې نه اورئ. خپو به هم روزه یي، غلط ځایونو ته به پکې نه ځئ. د لاسونو به هم روزه یي، غلط سیزونه ته به نه اچئ. نو روزه یوازې خوراک سکاک نه ځان بندولو ته نه وایي، روزه د دې ټولو سیزونو نامه ده. بعضې ائمو تر دې پورې لیکلي دي چې که چا په روزه کې غیبت وکړو، پردي بدې وویلې د خپلو مفادو دپاره، په دې روزه ماتي. خوله به هم چې دی په غلط شي باندې نه استعمالوي، ژبه به په غلط شي باندې نه استعمالوي. دا احتیاط به هم کوئ. دې روزې میاشتې ته رمضان وایي. رمز په عربي لغت کې سوځولو ته وایي. یو شی چې بل شی سوځوي دې ته رمز وایي. علما لیکي چې په دې نام میاشت باندې الله پاک رمضان نامه ځکه ایښې ده چې که دې میاشت کې سړي د ایمان په تقاضا باندې روزې ونیوي نو د 11 میاشتو ګناهونه چې دي هغه ټولې په دې باندې سوځي. نو الله پاک دې مونږ او تاسو ټولو ته توفیق راکړي چې دا روزې په ښه احتیاط سره ونیسو. څنګه چې روزه فرض ده داسې 15 وخته منځ هم فرض دی. څنګه چې روزه فرض ده داسې چې پیسې ورسره یې حج هم فرض دی. روزه فرض ده داسې چې پیسې ورسره یې زکات هم فرض دی. روزه فرض ده داسې چې بل سړی دې ولیدو او د روزه ماتي او د پښیماني درک یې نه لګي نو هغې سره امداد هم فرض دی. په یو محله کې یو کور دې پښیماني روزه ونیوه، یو کور، الله به په دا ټوله محله جهنم ته لیږي. که په روزه کې یو غریب روزه ماتی نه او په تا ته پته ولګېده او د هغه روزه ماتې نشته او تا وله د روزه ماتې بندوبست ونه کړو، الله به په ټولو محله جهنم ته بولي. او دې ته نه وایي چې روزه مو نیو او راشي د شپې حافظ پسې ودرېږئ او صاحب حافظ هم چې دی کوزه پاس کېږي او غرډی 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 څه چل دی ختم وشو، ختمونه نه خلاصېږي. زمونږ بیړه تباه ده. روزه د الله تعالی داسې عبادت دی چې په هر عبادت کې ریا راتلی شي. په حج کې ریا راتلی شي چې خلک راته اتي صاحب ووایي. په مونځ کې ریا راتلی شي چې خلک راته بزرګ جمیل ووایي. په زکات کې ریا راتلی شي چې خلک راته خسی صاحب ووایي. هر عبادت کې ریا راتلی شي. روزه واحد عبادت دی چې ریا پکې نشي راتلی. که ته پټه وخورم چاته پته به نه دی. نو واحد عبادت په ټولو عباداتو کې روزه ده چې دې کې ریا نه راځي. نو د دې نورو ګناهونو منهیاتو نه به پکې ځان ساتئ. عزیزانو یو ټکی بل ووایه، تاسو مونږ ټول غریب خلک یو. یو غریب مزدورکار له چې د کلي خان روټۍ وکړي، مزدور به څوک په جامو کې راځي کی خان ورته روټۍ وکړي او راوې غواړي، مزدور به نواب ورته وکړي، د ملک بادشاه یو غریب ته روټۍ وکړي، اورنګزیب بادشاه او د خپل ملک وزیر اعظم ته د لیچي یو څو دانې داسې په خپل لاس ورکړې. نو وزیر اعظم سباله ټول رعیت ته روټۍ وکړه چې په ما پرون الله ډېره لویه مهرباني کړې ده. څه بادشاه ماله په خپل لاس د لیچي دانې راکړې. چرته زو چرته د بادشاہ لاس، کہاں میں کہاں یہ نگہت گل نسیم صبح تیری مہربان. ما ته بادشاہ په خپل لاس د لیچي دانې راکړې. د دنیا یو وزیر د بادشاہ په لاس ټول رعیت ته روټۍ کوي. قیامت په ورځ د نیکو تقسیم چې کیږي نو هره نیکي به نیکي کوونکي ته د ملایکو په لاس ورکړلی کیږي.
واحد عبادت چې ده هغه روزه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله وی حدیث قدسی ده، الله وی چې الصوم لی وانا اجزی به، روزه زما ده او د دې جزا به زه په خپل لاس ورکوم. تاسو ته به د دغې روزې ثواب د الله په لاس ملایي. یا الله چې د الله لاس به څنګه شي. یو روایت دا ده چې الصوم لی وانا اجزا به، روزه زما ده او د روزې په بدل کې به روزدار ته زه ورکړلی کېږم. الله وایي د روزې په بدل کې به روزدار ته زه ورکړلی کېږم، یعنې زه به د روزدار شم. په دې لنډۍ بوچۍ روزه باندې الله به ستا شي. هسې وایم چې یو طرف ته زمونږ د عباداتو ته ګوره، زمونږ د کمزورۍ ته ګوره، او بل طرف ته د الله د فضل او د رحمتونو او نعمتونو ته ګوره. و یو ور درته کوم عزیزانو چې دا واورئ، نن سبا خو روزه ماتي دپاره د خلکو څه نخرې جوړې کړي. په خپل علاقې کې چې کوم ځای اوسېږئ دا کوشش به کوئ چې هسې نه چې د روزه ماتي وختي او د چا روزه ماتی نه وي، بیا به تباه شئ، غرق به شئ. په خپل علاقې کې به دا سروې کوئ هسې نه چې څوک بې پېشمني پاتې نه شي، څوک بې چایو پاتې نه شي. نو ته به وایې چې مونږ ځان له چې څه کړي یا به بل له ورکوو. دا یو سړي راته بله ورځ ویل مونږ ځان له چې څه کړي یا به بل له ورکوو. تا ځان له څه کړي؟ په غټه غوښه به دې پخ کړي، ټیپر به دې پکې اچولي، چټني مټني به دې هغې ته ځان له څه کړي؟ په خدای قسم حضرت علی او بی بی فاطمه قسم وخوړو، امام حسن او حسین ناجوړو چې یا الله که دا دواړه جوړ شو نو مونږ به 3 روزې تا دپاره ونیسو. دا دواړه خدای جوړ کړه، دواړو روزه ونیوه. چې روزه یې ونیوه چې ماښام شو دروازه کې آواز شو، حضرت علی د روزه ماتي څه کجوري مجوري او ستوان دا برابر کړي. دروازه کې آواز شو چې یتیمان یو مسکینان یو والله کم دروټه درک لګي. ادوارو چې ځان له څه بندوبست کړی وه ټول چت کو هغې دی بار وړ. د چا هغه نیکه به یې وکړي، ملا به یې وکړي، یا به پیر صاحب وکړي، یا به ګیرور صاحب وکړي، یا به اتي صاحب وکړي، د چا مور به یې وکړي. زه به داسې وکړم. سبا له بیا روژه کړه په نهاره، چې بیا یې روژه کړه چې ماښام یې بیا څه کجورې وغیره تیارې کړې، بیا دروازه کې آواز وشو چې یتیمان یو د روټۍ د رکب نه لګي. بیا حضرت علی هر څه اوچت کو بارې وایي. بی بی فاطمه هم ورته داسې نه وایي چې دا څه کې مونږ به نه خورو. نه، فاطمه وا کنه، خاتون جنت وا کنه. مونږ به د خپلو امبرسرۍ میخې چې ساتلې دي په کورونو کې دې ته به داسې وکړئ تاسو په ایمان ووایئ. زه به یې وکړم، تاسو به یې وکړئ. په 3مه ورځ بیا روژه شوه. چې بیا روژه شوه چې بیا ماښام تیاری وکړو، بیا دروازه کې آواز وشو چې اسیران یو د روټۍ د رکب نه لګي. بیا هر څه اوچت کول. قرآن راغی یوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطير يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. قرآن راغی دا په وفا په نظر ولې وکړه چې دا ورځ نه یریده چې په کوم ورځ به شر به په ټوله دنیا کور او بیا روټۍ وخوړله په چا؟ په مسکینانو، یتیمانو، اسیرانو باندې. او بیا ورته وایي څه؟ انما نطعمکم لوجه الله، روټۍ م خدای دپاره در باندې وخوړله. لا نريد منکم جزاء ولا شکر، بدل یې درنه نه غواړو، نه شکریه درنه غواړو، خدای دپاره هم در باندې نفلي روژو کې حضرت علی او د بیبي فاطمې ایمان ګوره. اوس فرضي روژه د عزیزانو په علاقه کې به دا سروې کوئ، څوک بې چایو پاتې نه شي، بې روژه ماتي پاتې نه شي، بې پېشمني پاتې نه شي، کینې ټوله علاقه به پې الله ونیسي. دا به تاسو ومنئ چې زموږ د دې ملک د پاکستان شري ډلې حج ته ځان سره جیب کتري بوځي، دی ورته ناست دي او هغې ټوله ورځ د حاجیانو نه جیبونه کټ کوي. او حاجي راشي چې ما نه دومره پیسې رانه ورکې شوې، یو بل راشي دومره رانه ورکې شوې، بل راشي دومره را په مکه کې. یعنې دا به تاسو ومنئ چې زه په سن 65 حج ته تللی وم او چتره یې وراسه د بیت الله شریف په خوا کې مې کېښود، زه په مونځ ودرېدم او زه ورته اوس په مونځ کې ګورم او یو سړي اوچته کړه او منډه یې کړه. نو مونځ مې ورپسې ماتولی نه شو. بجوې نو عزیزانو زما عرض دا دی چې دا ګناهونه د بخښنې نه دي،
او ما پدې تمکی گئی جمعات لدی یو کجور راوړو 50 کروڑ کجوري ثواب دی او پکوړې دې کراوړې او دومره ثواب دی پکې دا پکوړې میکوړې په ټولې پدې کو نه درو منډلې شي جهنم ته به روان کی پکوړو میکوړو خبرې نشتا تاسو خیال راک دې حق عمر لا بیڑا تبا او یو غرور د دې هلکه تاسو د جمعې پر خدای نه را پرې دي څه چلې یعنی امیان په 12 بجې راغلي دي او مولیان په 1 بجې راځي جمعه دا هم سبا د جنت ټیکادار سه علاج به کې خواغه نو ټول غر اسره د جنت باس ماستا سو مخ کې شروع کړي دي شاید چې دا ما غلطي کړې ده مونږ ته ګور او جنت ته ګور یو د جنت خدای قسم د یو بوټي قیمت کدا ټول پاکستان ستاشي او دا ټول پاکستان ورکه نو د جنت د یو بوټي قیمت به پورا نه وګورئ په سورته رحمان ولمن خاف مقام ربه جنتان شوک چې په ګناه قادر شو په ګناه ودرېدي او زړه کې دی ویل چې وای د دې خو به خدای ته پوښ کوي او رستو شوي گناہ باندې دی قدرت راغې او رستو شو نو الله وی دې سړی ته به انعامي زد و جنت ورکو چې په ګناه قدرت راغې او ګناه نه رستو شوي انعامي دو جنت ورته ورکو په دې جنت کې بدځي فیهما عینان تجری یو دوا چینی به پکې یدا سه بجاری سترګي به پکاتو ورته په خود نه مړی میوه به پکې سي فیهما من کل فاکهه زوجا د هر قسم میوه به په دوا قسمه بیا دلتا د خاور بوجای کې درته تکیا نه نصیب کیږي التبت سے چلی متکئین علی فرش بطائنها من استبرق تکیاب والی وی دی جنتیانو په فرشونو باندې تکیاب والی لکه دا دلتا ز باجوړ ته تلو منو خان سره چې ملو شونو ار یو سړی به چراتلو صادر به ځان لاندې کولو پس مکه پکې ناستو خان کټ کې ناستو نو دی په کټ کې نه کې ناستا زړه کې او یاریدم چې ما ته نو چې کوشه دې کټ نه خان خو خان دې کنه زمونږ دې بالا معنی کوم ډیر دی نو چې خانان کوسو کې سپید لوګي مړ کیږي نو مې چې ما ته نو چې کوشه دې کټ نه او چار دې خیمات هغه غونو کو هاي چې راځي تا درځان لمه پزمکه کې ما یو نه غری غونډه پته تاسو کوي دلته چې خان کټ کې ناشې نو مونږ نشو کې ناشته دا د خان بی عزتی ده او هغه داسې متکی ته ډډه والي و مانه ته پوس کول څنګه اعلان صاحب هاي شته تاسو ولاکه کې خانان کنا شته کنا نو باجوړ نه چاغه زرا تختیدل بیا نه امتل نو تلتا تا د سړی په مخ کې متکی ته ډډه وال نه نصیب کیږي اول دبسکه متکئین علی فرش بطائنها من استبرق تکیاب والی دی جنتی پاغ فرشونو باندې چې داغه سټ بدره خموشنو غټو نوی وجن الجنتین دار ان الله بیا دا د جنت نعمتونو به څنګه تا به د سټډا والی کېلا خورم هغه بوټه با کېلا په خپل سپیده کی او بوټه به دومره روغت شي استاد خلیله به کېلا تیار وروړي تا بل سونه داسي انار خورم بوټه به انار صفا کی او استاد خلیله به وروړي داسې مهرباني په دې ټول کائنات کې چرتشتا په دې ټول کائنات زما عزیزان بیا بتوې چندا زه د بوټي د لاس شې نه خورم مال د خادمان سپین کی اورا دی وړي په تالی کې دی راته پیش نو الله ته وای په جنت کې به خادمان داسې خستوي اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا د جنت دومره خستوي چې تو ورته وګوري نو تبوي چې د ملغلري نه چا تار وسته دی یو د بل د پاسه ټکیاوي دومره خسته به لکه ملغلري اوس خو مونږه خسته نه یو نو خادمان بلا څه خسته او بیا چې د چا خادمانی داغه د شکل ته وګوري تاسو دار اورز د اخبار کې ګوري کنه د ملک حکومت خلک چي دي دې بوتاړونو ته یا د خپل شکلونو ته داسې په شیشه کې لګ لګ ګوري
د جنت خادمان بداسي اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا چې ورته وګوري ته به چې ملغلرو نه چاتار وسته یو د بل د پاسه ټپکای جانب یې څنګه غوستي د شنور خمو عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضه پلاس کې به کنګڼه چولی د خادمان د زرو چې په کم لاس تعالی تعالی پیش کړي چې فروټ پکې پرې کړی دي یا روټای پکې تیار ده پاغه لاسونو کې به کنګڼه مچولی او شکلونه به هم د بلغلرو پشانی نو ته چې هغه ته وګوره هغه روټای نه به موړ شي کنه وای کنه خلی کوم ټتی نه نسی پتا ما ورته نه سي دي بس خو پړ جنت ته ورن نوځي خادمان به داس یا الله ته رحم وکي چې غلامان او خدمتگار د جنت بداسي وي چې حوري به بیا څنګه بیا الله ته وګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمای د روزدار سړی د خله وګمه چې کومه ده د لوګي نه چې په کوم خله کې وګمه پیدا شي الله وی دا وګمه ما باندې د مشک او د عنبر نه مخلق تو خود خپل خله د یو غریب سړی خان ته ورنږدې کې وداسي ته ورته وکي ان بوج لوی د خوار کا خله کې غلنی ولي وي ورته کنه او الله څه وای روزدار د خله وګمه چې دا ما باندې د مشک او د عنبر نه مخلقي لعنت په داسې قوم وي چې دا الله د شفقت ته وګوره الله د رحیمانه او کریمانه نظر ته وګوره دا الله د مهربانو ته وګوره او د انسان د بغاوت ته وګوره د انسان نه لوی باغی دی وخت د الله نه بل څوک نشي لوی باغی چې دغه انسان پکار خداو چې دا الله یو مهرباني یا الله ما تاسو ته په خوا یو خبره کړې و چې زمونږ د قوم چې دی اپریدی قوم دی نو اپریدی چې دی تحصیلدار او ډیپټي صاحب نډیر داسې جار او قربان کی نو زمونږ یو خپل هغه چرته تحصیلدار لکواړ ته ورغله نو تحصیلدار به ورته را پاسېدلی ورغاړې وته به یو پملا بیا ولا ټپ ور کړی بیا ورته ویلي چې کورسۍ کې تشریف کېده نو دی چې کور ته راغی نو ښځې ته وایي چې وا ښځې تحصیلدار صاحب له چې راغله ناصر ورته په کورسۍ کې راپورته او راغواړې ورته په دې ملې وټپاوله او بیا یې راته وویل چې په دې کورسۍ کې تشریف کېده نو خزی په دې تشریف پوه نه شوم چې دا تشریف څه شي لایي نو ښځه ورته وایي چې دا د غولو ځای له تشریف یایي که نه وایي چې ته وګوره نو د ما د غولو د ځای دوره قدر وکړه چې تشریف یې ورته ووایي په کورسۍ کې کېده اوس اپریدي خو داسې دي په خدای قسم چې په یو مین شي چې هغه د الله ذات دی دا دنیا به پتا مینه او قسم په خدای دی چې په هغه ذات ته مین شي د دنیا به د مثقال ذره عمره پروا نه لري تاسو خیال تاسو ځان ته وګورئ نن د بندگانو څومره تابع د بندگان یو الله پرېښی دی الله تاسو پرېښي او په قیامت کې به هم دا چلو شي چې کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها زما قانون درته راغلی او زما قانون تغییر کړو او پرېوښو کذالک الیوم تنسی نن مام ته پرېښوي او هیر مې کړې چې تا زه هیر کړی او ما په دنیا کې نو ما ته هیر کړې عزیزانو یو ذات سره لګاو اور سبستاش ما تاسو ته دا خبره کړې وه روژه زما ده او د دې جزا به زه په خپل لاس ورکوم یو روایت دا دی چې الصوم لی وانا اجزا به روژه زما ده او د دې په بدل کې به روژهدار ته زه ورکړلی کېږم الله وایي ستا د روژې په بدل کې به زه درکړلی کېږم اندازه وکړئ د یو روژې په بدل کې الله به ستا شي نو چې الله ستا شو د خدای ټوله خدایي ستا شوه که نه شوه هر څه ستا نو دې وجې نه عزیزانو لږ سوچ وکړئ او یو ټکی مې ورورولۍ واورئ چې دوه شیونه دي چې هغه به د قیامت په ورځ بالکل نه بخلی کېږي یو پردی مال چې تا په ظلم او په جبر باندې خوړلی وي تا به نه بخلی کېږي او یو غرور تکبر ځان ته زه ویل دا به نه بخلی کېږي دا زه ټکی دا دومره خطرناک ټکی دی چې عمر او ابدالآباد دپاره د سړي بیړه تباه کړي
شیطان څومره مشهور شی دی، 6 کاله د خدای عبادت کړو، 6 کاله، او د ملائکو استاد پاتې شوی. یو ټکی وکړو چې د آدم علیه السلام لاش تیار شو، ملائکو ته حکم شو چې سجده ورته وکړي، نو تمامي ملائکې ورته په سجده پریوتې الا ابلیس، مگر شیطان انکار وکړ، ولاړ پاتې شو. الله ته تاسو کو چې ما منعک الله تسجد اذ امرتک، ما ته حکم کو چې سجده وکا، تا ولې نه کړه؟ نو دی ورته په جواب کې وایي چې قال انا ز او دې ته سجده، خلقتنی من نار وخلقته من طین، اور نه پیدا یم چې پاک شه دی او د خټې نه پیدا دی، ز څنګه د ته سجده وکړم؟ خدای وی ښا تا زما په مخ کې دا زه ولې وایي؟ الله وی زه خو زه یم، بل څوک دی چې زما په مخ کې زه وایي؟ توبه وباسي هر وخت. یا الله د خپل ګرفت نم ساته، یا الله د خپل قهر او د غضب نم ساته، یا الله مونږ سره د رحم او د کرم معامله کوه.